دی وخت کې څومره چې صوفیا دي مشایخ دي او هغې پورې تعلق لرونکي مریدین دي، نو د هغو دا خیال دی چې طریقې چې کوم سبقونه دي، څوک قادریه شریف کې دي، څوک نقشبندیه شریف کې، څوک چشتیه شریف کې، څوک سهروردیه شریف کې. یو خدا ده چې د څلورو وړو طریقې دا د حضور نبینا صلی الله علیه وسلم نه رسیدلی دي موږ ته، او هر یو طریقه د دې غرض غایت هغه الله ته رسایي ده. شریعت باندې عمل دی، شریعت باندې د عمل تمرین دی، شریعت باندې عمل کولو باندې مشقه هغې سره ځان عادت کول دي. او ظاهره ده چې شریعت باندې پوهېدونکی مرشد به د هغه کس تربیت به کوي، او دا به ځان داسې سپاري د خپل شیخ ته لکه څنګه چې مړی په تخت د غسلو په تخته باندې پروتي او هغه خپلو اندامونو له حرکت نشي ورکولی، نو دا مرید صادق با د خپل شیخ ته ځان داسې سپاري، د هغه هدایاتو باندې به عمل کوي. خو د ډېرو خلکو خیال دا دی چې بس طریقت عمده څنګه وظایف کوم چې دي بس عمده طریقت دی. دا طریقت نه دی. دا ذکر ضرور دی، الله یادول ضرور دی، دې کې شک نشته دی، ځکه دو قسمه وظایف دي چې هغه د امت ته رارسېدلي دي. یو هغه اذکار دي چې د هغې او زمونږه په منځ کې واسطه زمونږه محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغې په فضیلت کې، د هغې په غوروالي کې، د هغې په بهترۍ کې، د هغې په افضلوالي کې هیڅ قسمه شک او تردد نشته. اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما ته کله یو مشکل پیښ شي، د هغه مشکل د حل دپاره زما سره ډېر وظایف وي، ډېر اعمال وي، خو زه همیشه دپاره هغه وظیفې له هغه ذکر له ترجیح ورکومه، کم وظیفه او کم ذکر چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د هغې تلقین کړی دی. نو یو دغه وظایف دي چې هغه د محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم ته موږ ته میلاوي. یو هغه وظایف دي چې هغه د الله د طرف نه دي، لیکن په منځ کې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم وسیله نه دی، د الله خاصان نور بندگان دي، ذوات مقدسه پاکه هستینې دي. او د هغې ګڼ مثالونه دي، لکه د حزب البحر په باره کې صاحب د حزب البحر وایي چې دا حزب البحر چې کوم دی اخذتو من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د حضور صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک ناغسته. دغه شان د شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت الله تعالی علیه کتاب فصوص الحکم شریف عمدہ سے دی، هغه چې مال حضور له اسلام دارات چې دا د خلکو ته اوخایا. دا وظایف اذکار په خپل ځای باندې دي، لیکن دا یاد ساتئ چې یو څوک ډېرم وظایف کوي، اذکار کوي، د طریقې سبقونه وایي،
لیکن هغه 15 وخته مونځ نه کوي، 15 وخته مونځ نه کوي، با جماعت نه کوي، او هغه باندې جماعت تطلو باندې څه شرعاً عذر مبیح نشته. دغه اسکار دا د دې مانزه بدل نه دي، دا د مانزه نعم البدل نه دي. د طریقت مطلب دا دی چې دا به شریعت باندې چې عمل کوي داسې طریقه باندې به عمل کوي چې دا دنیا کې به اوسېږي، خو دنیا کې دا اوسېدل خوړل سکل او د خوړلو د سکلو لپاره چې کوم اسباب او ذرایع دا اختیاري، کوم کسب کوي، مزدوری کوي، روزگار کوي، دا روزگار بدا د توجه د الله نه ناړي. د طریقت مطلب دا دی، د طریقت مطلب صرف دا چند اسباق نه دي، او بلکې طریقت کې بهتره خبره دا ده چې د طریقت مرکزی سبقونه هغه 15 وخته مونږ او دا غي نفس د تهجد اهتمام دی. او دا ځکه څنګه چې بیمار ډاکټر لذي نو هغه ته دوه چیزونه خي، یو ورته دوايي تجویز کی چې دا دوايي نه بخوري، دوه ټیمه به خوري، درې ټیمه به خوري، سحر به یو ګولې اچي، دا شربت بدو چمچ اس کی، ماخام بداس کی، په د دې چیزونو نه پرهیز کی. د بلډ پریشر بیمار ته وایي مالګې ته باندې نږدې کی، مرغن غذا دا به نه استعمالي. دغه شانتا چې کوم کامل مرشد وي نو هغه خپل مریدانو ته څه د کولو چیزونه ښیي، څه ته د نه کولو چیزونه ښیي. نو کولو چیزونو کې ورته پوره اهتمام سره وایي د ټولو د مخکې به چې تاسو کوم کار کوئ هغه 15 وخته مونږ با جماعت د دې اهتمام به کوئ. بیا به کوشش کوي که الله توفیق درکوي صلات اوابین کوا، د شپې تهجد ته پاسېږه، ذکر و اذکار کوا، د ورځې کم از کم یو سپاره تلاوت د قرآن شریف کوا، که یو سپاره وستی نه کېږي نیمه سپاره کوا، که نیمه سپاره دې نه کېږي پاو کوا. او د هغې د حالاتو د معمولاتو مطابق ورته درود شریف کوي، دومره درود شریف وایا، دومره کلمه وایا، خو دا ورته وایي چې حرامو نه به ځان ساتي، د سترګو د ګناه نه به ځان ساتي، د غوږونو د ګناه نه به ځان ساتي، د خوله د ګناه نه به ځان ساتي. زنا صرف دا نه دی چې باندې دغه مخصوص د ګناه کار وکړي، حدیث کې راځي سترګې زنا کوي، غوږونه زنا کوي. نو کوم کارونه چې ځان ساتي نو د کبایر ګناهونو به ځان ساتي، غیبت نه به ځان ساتي، غیبت به نه کوي، د ګناه نه به ځان ساتي، نامحرمو زنانو ته به نه ګوري، غوږونو ګناه نه به ځان ساتي، ګانې به جانې به نه اوري، د غیبت نه به ځان ساتي، پردی غیبت به هم نه کوي، د غیبت په مجلس کې به هم نه کېږي. دا د دې هغه پال دی، پرهیز دی. د دې پرهیز هم ډېر لازمي دی، ډېر ضروري دی. که بنده کله کله دوايي ډېره زبردسته خوري خو پرهیز نه کوي نو هغه بیماری نه ښه کېږي نه. د بیمار د بیماری نه د ښه کېدو دپاره ضروري دي چې دوايانې استعمالوي او پرهیز هم کوي. نو دغه شان ته بالکل نن چې کوم مسلمان دی نو هغه روحاني بیمار دی، نو هغه به د الله د عبادت اهتمام بم کوي. که یو سړی فرض مونځ نه کوي، فرض روژه نه ساتي او ټوله شپه خدای ته ولاړي تهجد باندې، نو دا تهجد د دې فرض مانځه نعم البدل نه دی. دا تهجد باندې دا کم فرض مونږ چې ته نه کوې په تهجد په مانځه نه خلاصېږي. نو د دې د وجې نه ټولو کې مخکې ضروري خبره دا ده چې کوم څه تا باندې فرض دي ته د هغه اهتمام وکړي، او چې کوم څیزونه ته حرام دي
خدای پاک ته منې کړی هغه نه ځان وساته د هغې نه بعد د نوافل کوه چې کوم مستحب اعمال دي هغه کوه په هغې باندې به تا ته اجر میلاویږي لیکن ته به د دې فرایضو اهتمام به څنګه کې د حرامو نه به ځان څنګه بچ کې د دې لپاره خلق د مرشد انتخاب کوي مرشد معنا راهنما ځکه مرشد ارشاد نه دی ارشاد ته وایي څوک چې چاته لار ښیي نو د څه شي لار به ورته ښیي د شریعت لار د جنت لار به دوه څیزونه دي د جنت لار به ورته ښیي او د جهنم د لارې نه دی منې کوي دا به ورته ښیي چې دې لار باندې ته روان یې نو جنت ته به ځې او که دې لار باندې لاړې نو جهنم ته به ځې نو د جنت د لارې ترغیب به ورکوي او د جهنم د لارې نه دی یری خو کله چې دا مخکې لاړ شي ترقي وکړي نو د الله سره به د دې تعلق پوخ شي او داسې مضبوط تعلق به ورسره شي د خدای سره به داسې محبت پیدا شي داسې یارانه به جوړ شي چې بیا به د جنت په شوق کې د خدای بندگی کوي او نه د جهنم داغه سختو د تکلیفونو د یېرې د وجه د خدای بندگی کوي بلکې صرف د رب د رضا لپاره به د خدای بندگی کوي